Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. زيم سلمان نذیر د ایسن انګلیش اکیډمي نه تاسو ته مخاطب یم. ډیر سټوډنټس لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې مونږه یو نوې سیریز سٹارټ کړې یو لیکچر سیریز چې په هغې کې مونږه د اف ای سی د پارټ فرست او د پارټ سیکنډ چې کوم انګلیش بک انګلیش کورس دی د هغې ریډینګ کوو. نو په هغه کنټینیویشن کې او په هغه کړۍ کې نن زمونږه وړاندې یونټ دی. د دې وړاندې یونټ ریډینګ به مونږ سٹارټ کوو. د دې نه مخکې ویډیو کې چې کوم دی مونږه د دې خپل کورس انټروډکشن یو انټروډکټري ویډیو ورکړې وه. مونږ خپل میتھډ په هغې کې ښودلی و چې یاره په کومو طریقې سره به مونږه د خپل کورس د فرست ایئر د انګلیش کور کوو. نو د په هغه کنټینیویشن کې زمونږ نن وړاندې یونټ دی وړاندې لیکچر دی. په دې کې به انشاءالله مونږه چې کوم وړاندې لیسن دی دا سٹارټ کوو او مونږ به دا په مخکې باندې بوځو. نو ډیر سټوډنټس لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته را زموږ د انګلیش په کتابونو کې د فرست ایئر د انګلیش په کتابونو کې وړاندې یونټ وړاندې لیسن چې کوم دی هغه ریسپانسبلیټیز اف یوث دی. لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ریسپانسبلیټیز اف یوث. نو دا وایي څه ده؟ د هغې نه خو مخکې یو خبره واورئ چې دا سبق چې کوم دی دا لیسن په اصل کې د قائد اعظم یو سپیچ دی. قائد اعظم په ډاکا یونیورسټي په یو کنووکیشن په موقع باندې کنووکیشن څه ته وایي؟ کله چې په یونیورسټي کې خلک ډیګري واخلي او فارغ شي نو هغه سټوډنټس دپاره کوم چې فارغ سټوډنټس دي کوم چې د یونیورسټي نه خپله ډیګري اخیستي یا کوم سټوډنټس ګولډ میډل اخیستي هغوی انعامات اخیستي نو د دې انعاماتو د دې ډیګریانو د ورکولو دپاره یو پراپر پروګرام ارینج کیږي د یو پروګرام انعقاد کیږي هغې ته کنووکیشن وایي. نو قائد اعظم په 24 مارچ 1948 کې په ډاکا یونیورسټي کې د یو کنووکیشن موقع باندې دا سپیچ کړی او دا سپیچ په اصل کې ایکسرپټ فرام د سپیچ اف قائد اعظم. ګورئ که نه دا د قائد اعظم د سپیچ نه ماخوذ دی. ډیلیورډ at ډاکا یونیورسټي کنووکیشن on 24 مارچ 1948 چې کوم هغه په 1948 کې په 24 مارچ 1948 کې دا سپیچ کړی او د دې ټایټل دی ریسپانسبلیټیز اف یوث. ریسپانسبلیټیز اف یوث څه مطلب دی؟ د ځوانانو ذمہوارۍ. ریسپانسبلیټیز اف یوث نوجوانوں کی ذمہ داریاں. نو مخکې ځو دا ګورو چې په دې سبق کې څه دي. موږ یو بریف ونته کې بیکګراؤنډ د دې سبق ورکو چې په اصل کې دا سبق دا لیسن دا ماخوذ دی د قائد اعظم د یو سپیچ نه چې کوم هغه په ډاکا یونیورسټي کې په 24 مارچ 1948 کې کړی و. نو ډیر سټوډنټس د ریډینګ د سٹارټ کولو نه مخکې په دې خبر باندې ځان پوه کړئ چې کوم په دې بالکل فرست پیج باندې مونږ له راکړي که نه بای د اینډ اف د یونټ د سټوډنټس ویل بی ایبل ټو چې د دې یونټ د لیسن په اختتام باندې د دې په اینډ کې به سټوډنټ د دې قابلان شي د دې ایبل بشي د کومو خبرو ایبل بشي. دې ته اصل کې وایي آوټکمز اف لیسن آوټکمز اف د ټیکسټ. نو دا یو نوی ټیکنیک دی سټوډنټ لرنینګ آوټکمز هم ورته په پیډاګوجي کې وایي. د دې مطلب دا وي چې کله مونږ ځان ته یو ګول سیټ کړو. ګوره چې کله مونږ یو ټیکسټ سٹارټ کوو که نه یو لیسن سٹارټ کوو نو د هغې د سٹارټ نه مخکې به مونږ ځان ته یو ګول مونږ به ځان ته یو مقصد ږدو چې یاره په دې را روان لیسن کې به مونږ دا خبرې زده کوو. نو دا په اصل کې دغه شانته کې یو خبره ده چې د ریډینګ سٹارټ کولو نه مخکې مونږ ځان ته یو ګول کېږدو مونږ ځان ته یو مقصد مخې ته کېږدو. نو په دې آوټکمز باندې د خبرو کولو نه مخکې په یو څو خبرو باندې ځان پوه کړئ که نه. کله چې مونږ یو ټیکسټ ریډ کوو نو د دې ټیکسټ ریډینګ چې کوم دی د دې دپاره څه سټریټیجیز مونږ جوړو څه پلانینګ کوو چې مونږ به دا ټیکسټ په کومې طریقې سره ریډ کوو د دې نه به مونږ په څه طریقې سره زده کړه کوو. نو دغې سټریټیجیز کې مونږ سره درې خبرې راځي. یا ساده په دغه سټریټیجیز کې مونږ سره درې خبرې راځي. ګوره یو سټریټیجیز هغې ته وایي پری ریډینګ سټریټیجیز. مطلب د ریډینګ نه مخکې چې مونږ لا ریډینګ نه یې سٹارټ کړی پراپر ریډینګ مونږ نه یې شروع کړی چې کوم ټریډیشنل ریډینګ دی هغه مونږ نه یې شروع کړی خو د ریډینګ نه مخکې مونږ څه سټریټیجیز اپناو کړو نو هغه مونږ له ډېر هیلپ راکوي. بل پکې دویم نمبر ای ریډینګ سټریټیجي چې ریډینګ به مونږ په کومه طریقه باندې کوو. او دریم نمبر پکې مونږ سره ای پوسټ ریډینګ سټریټیجیز چې کله مونږ ریډینګ وکړو نو د هغې نه پس به مونږ سره به څه کوو مونږ سره به څه سټریټیجیز څه پلانینګ به کوو. نو پری ریډینګ سټریټیجیز کې د ریډینګ نه مخکې چې کوم پلانینګ دی په هغې کې به مونږ دا کوو چې کله مونږ ته یو لیسن مخې ته راشي نو مونږ به د دغې لیسن د ټایټل ته ګورو.
د دې چې کوم دا عنوان دی که نه لکه مثال کې طور پر د دې عنوان دی ریسپانسبلیټیز اف یوث د دې سبق عنوان دی د دې ټایټل دی ریسپانسبلیټیز اف یوث نو ګوره ریسپانسبلیټیز اف یوث چې کله موږ ټایټل واورېدو نو موږ له پکار دی چې د دې ټایټل باره کې موږ برین سټارمینګ وکړو برین سټارمینګ یو پروسس دی چې دا ټایټل زموږ ذهن ته راشي نو د دې سره به نارملی نیچرلی به زموږ ذهن ته څه ډېر خبرې راځي که نه لکه مثال کې طور پر موږ دا خبره زده کړه چې دا لیسن د قائد اعظم د سپیچ نه ماخوذ دی او د دې ټایټل دی ریسپانسبلیټیز اف یوث نو اوس د ریسپانسبلیټیز اف یوث سره زموږ ذهن ته بلا خبرې راځي موږ به ټایټل ګورو موږ به دې کوم لیسن دی د دې هیډینګز ګورو کی ورډز به ګورو یو جنرل آیډیا به موږ په خپل ذهن کې جوړو ګوره کله چې موږ یو کنټینټ چې په دې سبق کې څه دي هغه به موږ پریډکټ کوو خو چې کله موږ د یو لیسن کنټینټ پریډکټ کوو پریډکټ څه ته وایي پیشنګویي ته وایي موږ به ځان سره مخکې دا خبره پریزیوم کوو چې کیدای شي په دې سبق کې دا خبرې صحیح شو که نه دې ته وایي پری ریډینګ سټریټیز چې کله موږ دا خبرې وکړو نو د دې سره به یو کار کوشي دا یو سایکالوجي د لرنینګ سایکالوجي کې مثال کې طور پر موږ کنټینټ پریډکټ کړل خپل ځان سره چېرې د دې ټایټل دا دی د دې هیډینګز دا دي دې کې چې کوم پکچرز ورکړي دي د دې پر مین کور باندې د دې نه موږ دا خبره پریزیوم کړو چې په دې لیسن کې به موږ سره دا کنټینټ دی صحیح شو اوس چې کله موږ ریډینګ سټارټ کوو او هغه کنټینټ پرس کا صحیح وختل زموږ په مایند کې چې کوم کنټینټ وو او په دې ریډینګ کې کوم کنټینټ دی دا یو بل سره میچ شو نو دا به کمپیریټیولی به دا خبرې موږ ته ډېر وخته پورې یاد دي پاسبلیټي د سایکالوجي دا وایي پاسبلیټي ده چې دا خبرې به موږ ته چې کوم دی د ډېر ټایمه پورې یادېږي مثال کې طور پر دا غلط شوي نو بیا به هم راته یادېږي ځکه چې زموږ په مایند کې د مخکې نه هغه ډیټا موجود وه هغه چیلنج شوه چې نه به یې دې کې چې کوم کنټینټ موږ پریډکټ کړي او کوم په دې ایکچولی په دې ریډینګ کې دي په دې ټیکسټ کې دي دا دواړه یو بل سره الټه دي دا میچ نه کوي اصل کنټینټ چې کله موږ ریډینګ سټارټ کړو په دې کې موږ ته پته ولګي نو هغه ریډینګ هغه میټیریل موږ ته ډېر ټایمه پورې یادي د دې د وجې نه چې کوم دی په دې نیو کورس چې کله ډیزاین شوی دی په دې کې آوټکمز ورکړي دي په دې کې سټریټیجیز ورکړي دي نو دا موږ سره پری ریډینګ سټریټیجیز دي ریډینګ سټریټیجیز چې کوم دی هغه بیا دا دي چې کله موږ ریډینګ سټارټ کوو نو ګورئ ریډینګ په دوه قسمه باندې دی یو قسم ریډینګ ته وایي سکینینګ او بل قسم ریډینګ ته وایي سکیمینګ ګوره یو قسم ریډینګ هغه ریډینګ دی چې هغه صرف سرسري ریډینګ دی مثال کې طور پر موږ د یو ټیکسټ نه یو جنرل آیډیا راخلو په دې کې موږ څه سپیسیفیک انفارمیشن ګورو هغه ته راټولو خو موږ ان ډیپت ریډینګ نه کوو موږ ریډینګ ډېر په ګهرایۍ سره نه کوو موږ صرف سپیسیفیک معلومات یا یو جنرل آیډیا راخلو دې ته وایي سکیمینګ دې ته وایي ایکسټینسیو ریډینګ سټریټیجي خو چې کله موږ دا ریډینګ طرفلی ریډینګ کوو موږ لکه مطلب ډېر جوور ریډینګ کوو د دې نه موږ ډېر معلومات راخلو د دې مرکزي خیال معلومو په دې کې د الفاظو معنی تلاش کوو په دې کې د پیراګراف چې کوم کنټیکسچوال اصطلاحي معنی دی هغه ګورو په دې کې موږ نور معلومات راخلو نو موږ بیا کوو سکینینګ سیکنډ ټایپ اف ریډینګ ته وایي سکینینګ هغه ټایپ اف ریډینګ دی چې په دې کې موږ ډېر انټینسیو ریډینګ کوو انټینسیو ریډینګ چې د هغې سره زموږ په ذهن ته ډېر د دې لیسن د دې ټیکسټ باره کې ډېر معلومات راځي نو دا خو ریډینګ سټریټیجي شو د دې نه پس بیا پوسټ ریډینګ سټریټیجي چې کله چې موږ ریډینګ وکړو ټیکسټ موږ ریډ کو د دې میټیریل موږ ایوالویټ کړه نو موږ به د ریډینګ نه پس بیا په ذهن کې سوچ کوو چې د ریډینګ نه ما څه زده کړه آیا زما یو پرسنل اوپینین بلډ شو د ریډینګ باره کې او بلډ نه شو نو دا خبرې دا پوسټ ریډینګ سټریټیجي ده دا خبرې ډېرې امپورټنټ وي د موږ نه ټایم سره زه واخیستو خو ما غوښتل چې زه تاسو ته دا خبرې وښیم ځکه چې دا ډېر امپورټنټ خبرې دي دا به موږ په هر یو لیسن کې ډسکس کوو کوم چې آوټکمز دي هغه موږ ډسکس کوو ځکه چې اصل مقصد هم زموږ دا دی چې دا کوم آوټکمز دي دغه موږ زده کوو نو بای د اینډ اف د یونټ د سټوډنټ ویل بی ایبل ټو د دې چپټر په اختتام باندې به سټوډنټان د دې قابلان شي هیو جنرل آیډیا اف د ټیکسټ چې دوی به د ټیکسټ یو جنرل آیډیا په ذهن کې ساتلی شي ځان سره ان فور تیم مین آیډیا او یا چې کوم د دې مین تیم دی یو مرکزي خیال دی یو مین آیډیا د هغه دوی معلومولی شي د هغې نه پس اپلای کریټیکل تھنکینګ ټو انټریکټ وذ ټیکسټ یوز انټینسیو ریډینګ سټریټیجیز وایل ریډینګ ټو ګوره دلته اوس هغه ریډینګ سټریټیجي ده چې کله موږ دا ریډ کوو که نه کریټیکل تھنکینګ به په دې باندې موږ اپلای کوو او د ټیکسټ سره به زموږ انټریکشن چې کوم دی هغه په انټینسیو ریډینګ سټریټیجي په ذریعه باندې وایي ځکه چې موږ کوم د دې په اخره کې شارټ کوېسچنز ورکړي دي د هغې آنسر به موږ سکین کوو هغه به موږ فایند کوو او بیا به چې کوم دی ریډ سایلنټلی وذ کمپریهنشن اینڈ ایکسټرکټ مین آیډیا اینڈ سپورټینګ ډیټیل د دې چې کوم پیراګرافس دي هغه موږ کمپریهند کوو د هغې نه موږ مین آیډیا
idea of supporting details راخلو مخکې چې موږ لاړ شو زه به تاسو په دې خبره پوه کړم چې main idea of supporting details څه ته وایي. بیا دریم نمبر use critical thinking to respond orally and in writing to the text post reading to give a personal opinion and justify stance related to viewpoint ideas and issues in the text read. نو تاسو ما ویل کنه post reading strategies دا هغه post reading strategy ده چې کله مونږ دا critical thinking اپلای کو او اورلی او رائټینګ مونږ دا ټیکسټ کوم دی یو پیرد وواړو دا غینه پس مونږ پرسنل اوپینین زمونږ جوړ شي مونږ به خپل پرسنل اوپینین جسټیفای کوو د کوم مین آیډیا یا وی پوینټ دې سره مونږ او یا پر ټیکسټ کې کوم ایشوز ډیسکس شوي دا غي سره مونږ سکو جسټیفای کوو میچ کوو ور سره بیا بل دی ایکسپلور کازز اینڈ کنسیکوینسز اف ا پرابلم اور ان ایشو اینڈ پروپوز ویریس سولوشن په دې لیسن کې چې کوم مسائل راغلي دي کوم consequences دي کوم problems دي یا issues دي دا غي لپاره موږ propose various solution دا غي لپاره موږ مختلف solutions propose کو ګوره په حیثیت د یو قابل او د یو تکړه سټوډنټ زمونږه دا ذمہداري ده چې موږ ځان صرف لکیر کې فقیر نه جوړو بلکې چې موږ کله یو ټیکسټ ریډ کو نو موږ له پکار دي چې دغه ټیکسټ باره کې یو خو زمونږ پرسنل اوپینین جوړ شي بل دا خبره ده چې کله په دې ټیکسټ کې موږ مختلف ایشوز او پرابلم ډسکس کو نو کوم سولوشنز چې موږ له په دې ټیکسټ کې راکړي هغه خو دي خو موږ به د خپل ځان نه هم څه سولوشن پروپوز کوو په حیثیت د یو سټوډنټ ځکه چې زموږ نه ایکسپیکټیشن دا ساتل کېږي چې کله په را روان ژوند کې تاسو بیا کمپیټیټیو ایگزامینیشنز ته اپیر شئ نو په هغې کې د ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې ستا اوپینین څه دی او چې کوم ایشوز په یو ګیون ایسے کې یا په یو ګیون پیراګراف کې یا په یو ګیون ټیکسټ کې درکړي دي د هغې لپاره ته خپل سولوشن پروپوز کړې دا به انشاءالله په دې موږ پریکټس کوو په دې به ځان پوهیو چې دا څه ته وایي او دا څنګه کېږي بیا ایوالویټ میټیریل ریډ کوم میټیریل چې موږ ریډ کړي دي هغې به موږ ایوالویشن کوو جانچ پړتال به کوو هغه به موږ په هغې ځان پوهیو او د هغې نه پس به انکارپوریټ ایویډنس فیکټس کوټیشن ایټسټرا د دې نه موږ روباسو چې کوم ثبوتونه دي کوم فیکټس حقایق دي کوم کوټیشنز دي ایگزامپلز چې کوم موږ سره مثالونه وکړل شوي دي انالوجیز انیکډوټس چې کوم موږ سره واقعیات بیان شوي دي په دې سبقونو کې په دې لیسن کې په دې ټیکسټ کې اور ډفرنٹ پوینټ اف ویو الیبوریټنګ ان آیډیا اوپینین ټو سپورټ ایچ کی آیډیا او موږ به مختلف اوپینین او پوینټ اف ویو وباسو د دې لیسن نه د ټیکسټ نه چې هغه مین آیډیا سپورټ کوي د هغې نه پس موږ سره یوز اپروپریټ ټرانزیشنل ډیوایسز ټو کنیکټ آیډیاز ود ان د بټوین پیراګرافس هغې نه پس موږ په ټرانزیشنل ډیوایسز باندې ځان پوهیو چې واټ از ټرانزیشنل ډیوایسز اینڈ هاو اټ ورکس د هغې نه پس ډیمانسټریټ هایټن اویرنس آف کنونشن اینڈ ډاینامکس آف ګروپ ډسکشن اینڈ ډایرکشن ټو پریزنټ اینڈ ایکسپلین ونس پوینټ اف ویو کلیئرلی بیا دا پریکټیکل اکټیویټي دا ګروپ ډسکشن دی په دې باندې به هم موږ بحث کوو خو دا د سټوډنټس په خپل منځ کې چې کوم انټراکشن ګروپ ډسکشن باندې کېږي په دې مسایلو حوالې سره دا د ګروپ د سټوډنټس فزیکل اکټیویټي ده په دې کې به سټوډنټس چې کوم دی خپل ځان په خپله انوالو کوي ریکګنایز سایلنٹ لیټرز ان ورډز اینڈ پروناؤنس دیم وت ډیولپمنٹ اکوریسي سایلنٹ لیټرز به موږ ډسکس کوو په دې کې ځینو ځایونو کې داسې راشي چې کوم سایلنٹ لیټرز دي هغه موږ پیژنو موږ په دې ډسکشن کوو چې دا ولې نه پروناؤنس کېږي او دا به څنګه موږ مختلفو ځایونو کې پیژنو ریکګنایز پروناؤنس اینڈ پرزنٹ پرایمري اینڈ سیکنډري سټریس ان ورډز وت د هیلپ اف ډکشنري د ډکشنري په مدد سره موږ سټریس چې کوم د الفاظو باندې ګوره الفاظو کې چې کوم موږ سټریس راولو بعضې الفاظ موږ د زور سره پروناؤنس کوو بعض الفاظ باندې موږ سافټلی ورځو دغه ټول به موږ پوهیږو د ډکشنري په مدد سره ځینې ځای کې انټونیشنز راځي که نه سټریس اینډ انټونیشن د انګلیش د ګرامر او د فونیټکس ټرمینالوجي ځان یو ټاپک دی په دې به موږ ډسکشن کوو ډیمانسټریټ یوز اف کلیکټیو اکاونټیبل اینډ انکاونټیبل میټیریل اینډ ایبسټریکټ ناون د دې په ګرامر پورشن کې موږ سره د ناون باره کې څه خبرې دي انشاءالله هغه موږ د ګرامر پورشن کې دا کور کوو ټیک ته دا خبرې خو موږ آؤټکمز کې ډسکس کړی دي دا 3 امپورټنټ پکې دا خبرې دي چې پری ریډینګ سټډیز څه ته وایي پوسټ ریډینګ سټډیز څه ته وایي او ریډینګ سټډیز څه ته وایي او دا به موږ څنګه کوو دا آؤټکمز د دې نه پس چې کوم دی موږ راځو ریډینګ ته ریسپانسبلیټیز اف یوتھ د ځوانانو ذمہوارانې یا نوجوانو کې ذمہداري یا ریسپانسبلیټیز څه ته وایي ذمہداریانو ته وایي ریسپانسبلیټیز اف یوتھ نوجوانو کې ذمہداریاں قائد اعظم اسپیچ دی مسٹر چانسلر لیڈیز اینڈ جینٹلمین when I was approached by the vice chancellor with a request to deliver the convocation address قائد اعظم خپل سپیچ سٹارٹ کړي چې مسٹر چانسلر لیڈیز اینڈ جینٹلمین
ख़वातीन हज़रात, व्हेन आई वॉज अप्रोच्ड, जब मुझसे रब्ता किया गया, चिकला जमा सर रबता वशला बाय द वाइस चांसलर, किसके ज़रिए, वाइस चांसलर के ज़रिए, विद रिक्वेस्ट, जिन्होंने दरख्वास्त की, टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं इस कन्वोकेशन के मौके पर एक ख़िताब दूँ। कायद अज़म हुई छे मिस्टर चांसलर, ख़वातीन हज़रात, چې کله ما سره وایس چانسلر رابطه وکړله چې یاره د دې کنووکیشن په موقع باندې زه خطاب ورکم، نو آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہم، تو میں نے ان کو واضح کر دیا، تو میں نے ان سے کہا، واضح طور پر کہا، نو ما وایس چانسلر ته چې کوم دی په واضح الفاظو کې وویل to him that there was so many calls on me، میں نے ان سے کہا، میں نے ان کو کہا واضح الفاظ میں کہ میری بہت سی مصروفیات ہے، کالز آن می مطلب میرے بہت سے کام ہیں، مجھے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، میں بہت مصروف ہوں، دیٹ آئی کوڈ ناٹ پاسبلی پریپیئر اے فارمل کنووکیشن ایڈریس، کہ میں ممکنہ طور پر، پاسبلی ممکنہ طور پر، ناٹ پاسبلی پریپیئر، کہ میں ممکنہ طور پر تیار نہیں کر سکوں گا، فارمل کنووکیشن ایڈریس، ایک رسمی جو کنووکیشن کے موقع پر ایک خطاب ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو تیار نہ کر سکوں، آن این اکیڈیمک لیول، ایک تعلیمی سطح پر، اکیڈیمک لیول تعلیمی معیار کے مطابق یا تعلیمی سطح پر، with regard to the great subject with which university deals، with the regard to the great subjects with which university deals، نو قائد اعظم وی چیرې ما ته کله وایس چانسلر دا خبره وکړله، رابطه یې وکړله چې راته راشه او د دې کنووکیشن موقع باندې یو تقریر وکړه، نو ما وایس چانسلر ته یا مسټر چانسلر ته صفا خبره وکړله چې یاره زما دومره مصروفیات دي چې دا ممکنه نه چې زه رسمي چې کوم د کنووکیشن تقریر دی هغه تیار نه کړی شم په اکیډیمک لیول باندې په تعلیمي حوالې سره، چې هغه د یونیورسټي د سبجیکټ سره ډیل کوي، مطلب هغه د یونیورسټي چې کوم سبجیکټس دي د هغې مطابقي، خو سچ ایز آرٹس، لکه څنګه په یونیورسټي کې خلک پڑھاویږي کنه، آرٹس پڑھاویږي، تاریخ هسټري پکې پڑھاویږي، فلسفي پکې، فلسفه پکې پڑھاویږي، سائنس پکې پڑھاویږي، لا پکې پڑھاویږي اینڈ سو آن، اور بہت اور سارے۔ نو قائد اعظم ہوئی کہ جب چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کنووکیشن کے موقع پر ایک تقریر کریں، تو میں نے ان سے صاف کہا کہ میرے پاس بہت مصروفیات ہوتی ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ممکنہ طور پر ایک کنووکیشن کی تقریر تیار کر سکوں جو کہ تعلیمی سطح پر یونیورسٹی کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہو، جیسے کہ آرٹس، تاریخ، فلسفی، سائنس، قانون وغیرہ وغیرہ۔ آئی ڈڈ however، لیکن بہرحال میں نے کیا، پرامس، وعدہ، ٹو سے اے فیو ورڈس، کہ میں کچھ الفاظ کہوں ٹو دا اسٹوڈنٹس، طلباء کو، آن دس اوکیجن، اس موقع پر، اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ آف دیٹ پرامس، اور یہ اسی وعدے کو پورا کرنے کی یا اسی وعدے کو پورا کرنے کی تکمیل ہے، دیٹ آئی ول ایڈریس یو ناؤ، کہ میں اب آپ لوگوں سے تقریر کروں گا۔ قائد اعظم وی چې ما خو هغه ته وویل چې زه خو داسې پراپر تقریر نشم تیارولی، خو بهرحال په دې موقع باندې به زه سټوډنټس ته یو څو خبرې وکړم، او زه چې دا کوم تقریر تاسو ته شروع کوم دا د هغې وعدې تکمیل دی، فلفلمنٹ مطلب تکمیل، پوره کېدل، دا د هغه وعدې پوره کېدل دی چې زه نن راغلی یم او تاسو ته به تقریر کوم۔ نو ورته وایي فرسٹ آف آل، سب سے پہلے د ټول نه مخکې، لیٹ می تھینک د وائس چانسلر، قائد اعظم وایي چې فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک د وائس چانسلر فار د flattering terms in which he referred to me۔ نو قائد اعظم وایي چې د ټولو نه مخکې خو زه د وایس چانسلر صاحب ډېر شکریہ ادا کوم چې هغه کوم فلیٹرنگ ٹرمز، مطلب انہوں نے میری تعریف کی، تعریف والے الفاظ، خوش آمدانہ الفاظ، فلیٹرنگ ٹرمز ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می، جنہوں نے مطلب جس نے میرا تذکرہ ان الفاظ میں کیا۔ سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرا تذکرہ اتنی خوبصورت فلیٹرنگ ٹرمز میں کیا۔ مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، مسٹر وائس چانسلر، میں جو بھی ہوں، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور میں جیسے بننے کے قابل ہوں، آئی ہیو ڈن اٹ میرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی، میں نے یہ سب کچھ اپنی ڈیوٹی یا اپنی خدمت، اپنی فرض سمجھ کر کیا ہے۔ میرے لیے مطلب محض، میجر آف ڈیوٹی میں نے اپنی یہ فرض سمجھ کر ہی کیا ہے، وچ از انکیوبمنٹ اپان ایوری مسلم، انکیوبمنٹ وہی فرض تھا جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلفلیسلی، تاکہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی غرض کے، سیلفلیسلی،
बग़ैर किसी गरज के और दयानतदारी के साथ। कायद अज़म वही जी ټولو نه مخکې خو زه د وایس چانسلر شکریه ادا کوم چې په دونه ښایسته الفاظو کې زما تعریف وکړو. بیا خبره کوي چې مسټر وایس چانسلر که زه هر څه یم او ما هر څه کړي دي دا ما صرف او صرف د خپل ډیوټي ګڼلې ده، د خپل ډیوټي په هکله مې کړي دي او دغه ډیوټي یوازې زما نه بلکې چې د هر یو مسلمان ده چې د خپل قوم خدمت وکړي په دیانتدارۍ سره او بغیر د څه غرض او د لالچ نه. In addressing you قائد اعظم بیا وایي چې in addressing you I am not here speaking to you as a head of the state. قائد اعظم وایي چې زه چې تاسو تقریر کوم دلته دا زه په حیثیت د ریاست د سربراہ نه کوم بٹ ایز اے فرینڈ لیکن د یو ملګري په حیثیت سره کوم. قائد اعظم وایي چې میں آپ لوگوں سے جو خطاب کر رہا ہوں یہ بحیثیت ایک ریاست کے سربراہ نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے کر رہا ہوں. اینڈ سو ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن اور ایک ایسے بندے کی حیثیت سے کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت کی ہے. افیکشن ہوئی محبت تھا. مینی آف یو ہیو ٹوڈے گاٹ یور ڈپلوماز. آپ میں سے بہت سے لوگ آج اپنے ڈپلوما حاصل کر چکے ہیں اینڈ ڈگریز اور ڈگریاں. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو اور میں آپ سب لوگوں کو کیا کہتا ہوں کنگریچولیشن دیتا ہوں، آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جسٹ ایز یو ہیو ون دا لیورلز ان یور یونیورسٹیز جیسے کہ تم نے اپنی یونیورسٹی میں اعزازات جیتے ہیں. لیورلز مطلب اعزازات. ان یور یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی میں اینڈ کوالیفائڈ یور سیلف اور خود کو ثابت کیا ہے، خود کو اہل ثابت کیا ہے. سو آئی وش یو آل سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ دیٹ یو ول انٹر. سو بس میرے نیک خواہشات ہے. آئی وش یو آل سکسیس میری دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہو ان دا وائڈر ایک وسیع اینڈ لارجر اور بڑی ورلڈ دنیا میں دیٹ یو ول انٹر جس میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں. قائد اعظم سټوډنټس ته وایي چې زه تاسو سره دلته تقریر کوم دا په حیثیت د یو سټیټ د سربراہ د ریاست د سربراہ نه بلکې د یو دوست په حیثیت باندې او د یو داسې انسان په حیثیت چې تاسو سره ډېر محبت کوي. نو بیا وایي چې نن به تاسو خپل ډپلوما او ډګرۍ نه واخلئ د دې ځینې تاسو ټولو ته مبارکي وایم. خو جسٹ ایز یو هیو ون د لیورلز چې څنګه تاسو په دې خپل یونیورسټۍ کې د دومره اعزازات وګټل او تاسو ځان اهل ثابت کو زه تاسو ته دعا کوم چې تاسو پر روان ژوند کې هم کامیابي ترلاسه کړئ. مینی آف یو ہیو کم ٹو دا اینڈ آف یور اسکولسٹک کریئر. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی کریئر آپ لوگوں کی جو سیکھنے کا جو کریئر جو زمانہ تھا اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشولڈ آف لائف اور آپ زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، پریکٹیکل لائف کی دہلیز پر کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ یونیورسٹی سے نکل کر مختلف نوکریوں کی طرف جائیں گے. تو اس لیے قائد اعظم کہتا ہے کہ مینی آف یو ہیو کم ٹو دا اینڈ آف یور اسکولسٹک کریئر اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشولڈ آف لائف کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی کریئر اپنی تعلیمی زمانے کے اختتام پر ہے اور آپ لوگ اب ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. ان لائک یور پریڈیسیسرز اپنے اباء و اجداد یا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح نہیں. یو فارچونیٹلی لیو دس یونیورسٹی آپ خوش قسمتی سے یہ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں ٹو انٹر لائف زندگی میں داخل ہونے کے لیے انڈر ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون اپنی خود مختار اور آزاد ریاست میں. قائد اعظم سټوډنټانو ته وایي چې تاسو د مشرانو په شانته کې نه، یعنی تاسو مشران نه خو چې کوم دی تاسو نه مخکې خلکو هو هغوی به دغه شانته کې د یونیورسټي نه فارغ شو نو هغوی به په یو غلام ملک کې په یو قابض ملک کې د یونیورسټي نه فارغېدل او ژوند طرف ته بتلل. خو تاسو د هغوی په شانته کې نه یې، تاسو په یو خود مختاره او په یو آزاد ریاست کې اوس د یونیورسټۍ نه فارغېږئ. نو اٹ از نیسیسری یہ ضروری ہے دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹ fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسری جو فیلو اسٹوڈنٹس تھے، جو دوسری آپ کے فیلوز تھے، آپ کے دوست یا آپ کے ساتھی تھے، فلی انڈرسٹینڈ آپ لوگوں کو مکمل طور پر یہ سمجھنا چاہیے دا امپلیکیشنز کہ جو مسائل ہوتے ہیں آف دا ریولیوشنری چینج اس انقلابی بدلاؤ کے دیٹ ٹک پلیس آن دا برتھ آف پاکستان جو کہ پاکستان کے بننے کی وجہ سے سامنے آئے ہیں. قائد اعظم سټوډنټس ته وایي چې دا ډېر ضروري ده چې تاسو په هغه مسلو باندې په هغه خبرو باندې ځان پوه کړئ کوم خبرې چې د دې انقلابي بدلون د وجې نه یا د پاکستان د جوړېدو د وجې نه مخې ته راغلي دي. وی ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. قائد اعظم مخکې وایي چې ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے. شیکلز ہوئی
زنځیرونو ته स्लेवरी हुई غلامی था ब्रोकन हुई मातवल था नो बाकी क़ायद आज़म हुई कि हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ा है वी आर नाउ अ फ्री पीपल और अब हम आज़ाद लोग हैं उस मंग आज़ाद खलक की और मंग द ग़ुलामी ज़ंजीरों ने चिकम दी अगमात करी दी आवर स्टेट इज़ आवर ओन स्टेट ज़मंग चिकम रियासत ते दा ज़मंग खपल रियासत ते हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट और ज़मंग हुकूमत चिकम दे दा ज़मंग खपल हुकूमत दे ऑफ द पीपल जो कि यहाँ के लोगों की है रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल जो कि लोगों को ज़िम्मेदार है एंड ऑफ द स्टेट इस रियासत के एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट और जो कि रियासत की अच्छाई के लिए फलाह के लिए काम करेगी क़ायद स्टूडेंट्स तो वही चीज़ ज़मंग रियासत कम उस दे दा ज़मंग खपल रियासत दे दा अंग्रेज़ान रियासत न दे दा इंदवान रियासत न दे ज़मंग हुकूमत कम दे दा ज़मंग खपल हुकूमत दे ज़मंग दे खल्क हुकूमत दे और दा बद दे ज़्यादा खल्क और दे ज़्यादा रियासत कम दे जिम्मेदारी और दुई तब कम दे जवाब दे जिदा बद दे रियासत द खल्क द अच्छाई द पारा द खल्क द भलाई द पारा काम कई फ्रीडम हावेवर क़ायद आज़म मुझे बहर हाल आज़ादी हावेवर बहर हाल डज़ नॉट मीन लाइसेंस लेकिन बहरहाल आज़ादी का मतलब इजाज़तनामा बिल्कुल भी नहीं है आज़ादी का मतलब लाइसेंस नहीं है कि आप जो चाहे वो करें आज़ादी मतलब खुदा ने देखा जितना सोच इजाज़त मिला शो बस आज़ाद सुले उस जिसे कवेगा कवे इट डज़ नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज़ एंड डू वट यू लाइक वही कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसी तरह से बिहेव करें आप वही रवैया रखें जो आपको खुशी देती है और जो आप पसंद करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल ऑफ द स्टेट जो कि रियासत की दूसरी लोगों की ख़िलाफ़ हो या दूसरे लोगों की दिलचस्पी हो इंटरेस्ट या उन लोगों की भलाई के ख़िलाफ़ हो क़ायद आज़म वही चीज़ आज़ाद खुदा मतलब नहीं करना चाहिए तो रियासत नूर खल को द इंटरेस्ट दा हुई द भलाई और दा हुई दिलचस्पी ख़िलाफ़ करो न कवे अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू आप लोगों के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आप आयद होती है ऑन द कंट्री और इसके बरअक्स नाउ मोर देन एवर पहले से अब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है इट इज़ नेसेसरी ये ज़रूरी है फॉर अस हमारे लिए टू वर्क कि हम काम करें एज ए यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन एक मुतहद और मुनज़्ज़म कौम की तरह क़ायद आज़म ज़वानान तो हुई कि वो पता सुबान दी वो गट ज़िम्मेवारी दा बल्कि द मख के न ढेर गट ज़िम्मेवारी दा और दा ढेर ज़रूरी खबर दा कि मुंगा द यो मुतहद और द यो मुनज़्ज़म कौम शक्ल के कारों को व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट की ज़रूरत है हमें तामीराती जज्बे की ज़रूरत है ना कि डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट की क़ायद आज़म ज़वाना तो चिमंग तो ज़रूरत थी द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट द तामीराती जज्बे ज़रूरत थी मंगता एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट न च द अस्करी जज्बे ज़रूरत थी मिलिटेंट स्पिरिट वही अस्करी जज्बे था आगा जज्बा च आगा द तोड़ फोड़ या द डज़ो या द जंग झगड़े आगा मिलिटेंट स्पिरिट आगा जज्बा क़ायद आज़म खल्क तो जी ज़मंगा मंग तो द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट ज़रूरत थी द तामीराती जज्बे ज़रूरत थी मंग तो द मिलिटेंट जज्बे ज़रूरत बिल्कुल निश्ता ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम द आगा वरज़ो मिलिटेंट स्पिरिट क़ायद आज़म यादी पकम वरज़ो की मंग तो पाकिस्तान नो मिलाव शे मंग टोपक पलाज गजीदू क़ायद आज़म वो ज़वानान तो वही चिप आगा वक्त की कारसंग हालत वगैरह ज़मंग द वक्त ज़रूरत हो मंग तो मिलिटेंट स्पिरिट ज़रूरत हो उस मंग खपल मुल्क आज़ाद को मंग तो उस मिलिटेंट स्पिरिट ज़रूरत निश्तरे मंग तो उस तामीराती जज्बे ज़रूरत थे मंग तो उस अस्करी जज्बे बिल्कुल ज़रूरत निश्तरे It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is far more difficult ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है to construct कि हम तामीर करें than to have a militant spirit इसके बनिस्बत कि हमारे अंदर अस्करी जज्बा हो for the attainment of freedom आज़ादी हासिल करने के लिए तो वही कि ये अपने अंदर एक तामीराती जज्बा लाना एक बहुत मुश्किल काम है इसके बनिस्बत कि हम आज़ादी के लिए लड़ाई करें मतलब हम आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे वो तो इतना मुश्किल नहीं था लेकिन जो हमने आज़ादी हासिल की है और अब इस आज़ादी को बरकरार रखना और अपने अंदर तामीराती जज्बा लाना ये बहुत मुश्किल काम है इट इज़ ईज़ियर टू गो टू जेल क़ायद-ए-आज़म इट इज़ ईज़ियर टू गो टू जेल ये आसान है कि हम जेल में जाए और फाइट फॉर फ्रीडम या हम आज़ादी के लिए जंग करें फॉर देन टू रन अ गवर्नमेंट किसकी बनिस्बत एक हुकूमत को चलाने की बनिस्बत क़ायद-ए-आज़म हुई ॾाढे रगराना ख़बर दा ची मुंगा
دا ډیره ګرانه خبره ده چې مونږ سرکار مونږ حکومت وچلو په نسبت د دې چې مونږ ازادي حاصل کو د هغې دپاره جیل ته لاړ شو. لیٹ می ٹیل یو سمتھنگ مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانے دو آف دا ڈیفیکلٹیز، ان مسائل کے بارے میں، ان مشکلات کے بارے میں دیٹ وی ہیو اوور کم، جس پر ہم نے قابو پائی ہے، آف دا ڈینجرز، اور ان خطرات پر دیٹ اسٹل لائی اہیڈ، جو کہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں. قائد اعظم وایي چې زه تاسو ته یو څو خبرې کوم چې کم مشکلات مونږ ترسره کړه، کم مشکلات مونږ ورکم کړه، په هغې مونږ قابو وموندله، او کم مسئلې مونږ ته را روانې دي او خطرات مونږ ته مخکې را روان دي. لائی ہیڈ مطلب جو ہمارے آنے والے ہیں را روان دی. thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. thwarting مطلب ناکامی، مخالفت in their desire، ان کی خواہشات، ڈیزائر خواہشات تو یہ پریونٹ مطلب روکنا، دا اسٹیبلشمنٹ قیام تو یہ پاکستان نو یہ ان کی خواہشات کے برعکس، ان کی خواہشات کی ناکامی کے باوجود، یا ان کی خواہشات کی جو خواہشات ہے، ناکامی کی جو خواہشات ہے، پاکستان کی ناکامی کی خواہشات، اس کے برعکس پاکستان بنا. پاکستان کی بننے کی جو قیام کی جو تحریک تھی، یعنی وہ تو ہندو، وہ تو ان کی مخالفت کرتے تھے. اور اینیمیز، ہمارے دشمن، ٹرن دیئر اٹینشن، انہوں نے اپنی جو توجہ تھی وہ ادھر لائی ہے، ٹو فائنڈنگ ویز اینڈ مینس ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائی اس. مطلب قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے اب اپنی اٹینشن، توجہ اس طرف لائی ہے کہ ہمیں کمزور کر سکے، اور ہمیں تباہ کر سکے. په دې لاینز کې قائد اعظم وی چې را مخکې خو چې کوم زمونږ انیمیزو، د هغوی زمونږ دشمنانو، د هغوی سوچونه څه وو، د هغوی دا سوچ و چې را پاکستان بالکل جوړ نه شي. خو چې اوس پاکستان جوړ شو، نو اوس هغه خلکو خپل توجه دې طرف ته راواړوله چې را پاکستان به واپس مونږ څنګه کمزوري کړو او مونږ به څنګه تباه کړو. دس قائد اعظم وایي چې پس hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. قائد اعظم ہوئی کہ ابھی یہ نئی ریاست وجود میں آئی ہی تھی کہ ہمارے سامنے پنجاب اور دلی کا جو قتل عام تھا، قتل و غارت تھا، ہولوکاسٹ ہوئی قتل عام تھا، یہ سامنے آیا. قائد اعظم ہوئی کہ رمونگ الا اسٹیٹ جوڑ کھڑے ہو پدے وقت کہ منگ تر پنجاب اور دلی چې کوم ہولوکاسٹ و قتل غارت و قتل عام و هغه مخې ته راغی. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. butchered وہی حلال کرنا، ذبح کرنا، mercilessly بے رحمی کے ساتھ. ہزاروں مرد، عورتیں اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا بے رحمی کے ساتھ. and millions were uprooted from their homes. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. uproot مطلب نکالنا، باہر پھینکنا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا اور ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. over 50 lakhs of these arrived in Punjab within a matter of weeks. قائد اعظم مجھے کچھ ہی ہفتوں میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ پنجاب میں داخل ہوئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems with which might will have destroyed many a well-established state. قائد اعظم ہوئی چیرا کم دے بدقسمت انفارچونیٹ ریفیوجیز، بدقسمت جو مہاجر تھے. قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ جو بدقسمت مہاجر تھے ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی دیکھ بھال کرنا، جو کہ اسٹرائکن ان باڈی اینڈ ان سول، جو کہ مطلب جو کہ زخمی تھے، جن کو ضرب لگا تھا باڈی پر، بدن پر بھی، اینڈ سول اور روح پر بھی. presented problems، وہ مسائل پیش کر رہے تھے، which might will have destroyed many a well established state، جو کہ ہو سکتا تھا کہ ایک اچھی بلی ریاست، ایک ویل اسٹیبلش، ایک مستحکم ریاست کو بھی ختم کر دے، تباہ کر دے. قائد اعظم ہوئی چی دا کم 50 lakhs مہاجرین دا انڈیا نه پاکستان ته را انټر شو، صرف پنجاب ته. که دا چېرته یو مستحکم ریاست وي نو هغوی به هم د دې سره ډېر خراب شوي او تباه شوي به وي. بٹ دوز اپ اور اینیمیز ہو ہیڈ ہوپ ٹو کل پاکستان، لیکن ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایٹ اٹس ویری انسیپشن، اس پاکستان کی بالکل بچپن کے ٹائم میں، بالکل ابتدائی ٹائم میں، انسیپشن وہی بچپن ٹائم تھا، ابتدائی ٹائم تھا. بائی دیز مینز، ان ہتھ کنڈوں سے، ان ذریعوں سے،
वर डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल मायूस हो गए. नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान सर्वाइव कर गया, बच गया द शॉक, उस सदमे से, ऑफ दैट अपहीवल, उस इंतशार के सदमे से, बट आल्सो इट हैज़ एमर्ज स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया. मोर चेस्टेंट, ज़्यादा पाकीज़ा हो गया. एंड बेटर इक्विप्ड दैन एवर, और पहले से ज़्यादा ख़ुद को पाकिस्तान ने इक्विप किया, अहल किया, और ख़ुद को ज़्यादा तैयार किया. कायद अज़म हुई कि दा सुमर 50 लाख महाजरान जमूंगा वतन तराना ना वतल दा पदे कि हम जमूंग दुश्मनान यौ लास हो कि दा खो नवी रियासत दे दी दुमरा खलक संग रिहिबलेट की दुमरा खल को ख्याल बसंग साथी न दे वजह ना अहू यो ख्याल हो चेहरा पाकिस्तान बमंगा डेर पर इब्तदा के ख़त्म को, पाकिस्तान बमंगा बिल्कुल दे पर इब्तदाई टीम की पोलम्बी टाइम के ख़त्म को. खो पाकिस्तान द अगवा खल को द पाकिस्तान चिकम दीज खल को वो डेर په دریا دلی سره د دغه مهاجرینو خیال ساتو، د پاکستان هغه نوی سرکار، نوی گورنمنت سټیټ د هغوی خیال ساتلو. او قائد اعظم وایي چې مونږ نه صرف د هغې د انتشار هغه کومه صدمه چې وه، د هنګامي حالاتو هغه کومه صدمه چې وه، شاک چې و، د هغې نه مونږ صرف نه رابار شو، بلکې مونږ د مخکې نه نور مضبوط هم شو او د مخکې نه مونږ نور تیار هم شو. نو چیسٹنڈ وہی پاکیزہ تھا، ایمرج وہی ابھرنا، اسٹرانگر مضبوط، ایکوپڈ وہی تیار کرنا خود کو، ڈس اپوائنٹ وہی مایوس کرنا، سروائیو بچنا، شوق وہی صدمے تھا، اپہیول وہی انتشار تھا. نو د دې پورې مونږه نن دا ریډینګ وکړو. دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي، انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مونږه دا سبق ختمو، دا لیسن به ختمو. مونږه نن د لیسن په انټروډکشن کې چې کوم مونږ سره ریډینګ او پری ریډینګ او ریډینګ او پوسټ ریډینګ سټریټیجز او آوټکمز په هغې باندې خبرې وکړې. د هغې د وجې نه مونږ ډېر ټایم چې کوم دی په دې ویډیو له ورکړو. نو که اوس دا ویډیو مخکې بوځو نو بیا ډېره اوږدېږي، بیا سټوډنټس بور کېږي هم. د دې د وجې نه انشاءالله په نیکسټ لیسن کې، په نیکسټ لیکچر کې به مونږ دا لیسن ختمو، دا به کور کوو او په دې باندې به مخکې بحث کوو. تھینک یو سو مچ.